السلام علیکم ګرانو کتونکو. دیم تفهیم ګرانو کتونکو. نوخار کې سیلابي صورتحال کې وخت تر وخت اضافه کیږي. امدادي کاروایان شروع دي. د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزی سیکرټري جنرال میاں افتخار حسین نا وخته دلته د مختلفو علاقو په دورو او په تحصیل په بو کې سیلاب نه ممکنه طور باندې متاثره کېدو والا علاقو کې د هغې ویزټ یې وکړو او هلته مختلف علاقو کې اجتماعاتو ته خطاب وکړو. هغې چې کوم خاندانونه په علاقو کې لا پراته او د سیلاب په انتظارو هغه خلق رضا کړ او د هغې محفوظ مقاماتو ته نقل مکانی شروع کا. په خپله نگرانۍ کې دغه دی نه مختلفو علاقو نه مومن ګړی نه او کیمپ کورونو نه بانډو نه خلق ګاډو کې محفوظ مقاماتو طرف ته روان کړل خاندانونه. دې سره سره هغې هلته اجتماعاتو ته خطاب هم وکړو. هغې د حکومت وقت نه او انجیوز نه سماجي تنظیمونو نه مخیر حضراتو نه سوشل اکټیویسټ نه دا درخواست وکړو مطالبه یې وکړه چې هغې دې د دې مشکل صورتحال ازمیخ کې د خپل قوم د خلقو د دردمندو خلقو په زخمونو باندې مرهم کېدو مرهم خو دا کوشش وکړي او هر قسمه امدادي کاروي اپریشن دا دې شروع کړي او امداد دغه خلقو ته رسول هغه د لازمي کی او یقیني دي کی چې دغه خلق د بې سر و سامانۍ په حالت کې پاتې نشي. میاں افتخار حسین دغه خلقو ته خطاب وکړو او هغې ته یې بار بار دا وینا وکړه چې د تباهۍ انتظار ته مه کینئ بلکې هغې نه د خپل ځان قومونو املاک د دې حفاظت یقیني جوړولو دپاره کوشش وکئ منډه تړله وکئ او خپل کوشش جاري وساتئ او د خپل چم گاونډ د دې مدد وکړي.